په کورنی ماحول لیکل شوی ریډیایي ډراما ایره باره، لیکونکي نور الرحمن سحر، ریکارډینګ انجینیر اجاز خان، آډیو انجینیر سلمان حیات، پروډیوسر ساجد محمود خان، پیش کوونکي پښتونخوا ریډیو مردان. کردارونه: تورې، خاون او سخر، شیررحمان شبنم، بدرو، خزا او خواخه، بیبي شیرینا، ګلاب دین، زوی، نور الرحمن سحر، گلپری، انگور، سنم خان. توریا یا توریا توریا یا توریا ویم پاسا تا ویم کنا سچل ظالمه زړه مې دغه و چې لاړ. نیک بخت د توربان دیو نه دی زیات هیبتناک آواز دی چې راغلم کې نو بیا په ځان نه پوهېږي د بنده نه وار پار خطا کې. زه مړه لا خو دا خوب به څوک ستا په شانتې کوي نو هر وخت دې په خوب کې رشکه روانې کړي ټر دا خوب به داسې نو. زه خبره کوه خوب خو دې رماندې اسې مارام کو بیا څه چلې بیا د څه شیطانه منصوبه جوړه کړې ده. تور ګل خانه ویم زما په خبره د سوچ کو کنه و نیک بخت کومه خبره زمون خو بیگانه ډوډۍ هم یروي ته پکې لا د اوس ټپکې مم د ګلاب دین د ناوی هغه خبره د تکوم کنه د کوم ناوی ګلپری ده پچړک ته پریوزي ګلپری مرګ دی ول راشي ما دې نه خدای اخلاص کی دا غي دوی می جنې خبره د تکوم چې ولا می قتلې ده. ها هغه تا چې په وګل کټانه ده ککړه نو څه چلو شو د دې بلې چغری نه خو خده کنه. توریا پس وی پسې بدله پورا لز جره بزمکه لکی لز جره بزمکه لجلی بزمکه یو خو ته خدای په مال مالا نه کړی خو چې کم خوا مالی نه نو لکه د ډنډې د پکی پسې تاویږي را تاویږي او نه دا هغه بله ورځ چې ګلپري 50,000 روپۍ درکړې نه خو ته جالېدې لا جالېدې را جالېدې ولې هغه دې بیا هېر شو څه ویم زه خو دې پیژنم که نه صرف پیسه پیژنې پیسه. توریا ویم ته اسې د انګور سر وینځې ما ته د انګور سر مو وینځه په 50,000 روپۍ کېږي څه ته جمې هغه جوړم پې نه کېږي نو ولې هغه ستا په جامو پړګه څه شکر وباسه شکر چې 50,000 روپۍ درکړې کنې ته خو روزانه هغه خواره رټې او ګورې دا خبره مې واوره چې د زوی د دویم واده دا ټپه دې د مزغونو وباسه دا کور را باندې بیا مه ورکوه لږ ښه شوي یو لږه سوده شوي یو په خپل حال مو پرېږده. وی یا توریا کور در باندې زروانم کامر مخې در باندې روانې زما زوی له هر وخت غوږونه ډکوي ته به ته وګوره که نه بیا دغه د په کوټه کې زما د زوی سره ناسته را جادوګره کوټ ماره چې بیا به زما په زوی باندې څه کوډې جادوګان کړي او بیا له غوږونه زما خلاف ډکوي. و نیک بختې په قلاره کښېنه ښځه خاوندي څه پردي خو نه دي خپلې خبرې به کوي. شک حرام دی حرام په چا شک مه کوه کم بختې ته لا د شک خبرې کې زما خو مې پوره یقین دی سړیه پوره یقین دا کوډ ماره جادوګر ده او پوره خاندان یې کوډ مار جادوګر دی. زما دا کور چې سمې نه خوري که نه دا د کوډو د لاس او د جادوګانو د لاس او زما لیوني ساده باده زوی راله په بله سم کړی دی. کم بخت توبه وباسه توبه د الله شکر ادا کا د ګلپری په وجه خو ته نن په دونه ښکلې بنګله کې ناست دی که دا نه وې نو اوس به دې بیا په هغه وجل کې پرلت لګولی و. توریا ویم اوس دې هغه زړه مینه نشته پتا اسې زما دا سمې خبرې بدې لګي او چې خبرې درته کوم که نو زما هغه خبرې دې په تندي کې غوټې جوړې کړي. نیک بختې په تندي کې به مې غوټې نه جوړېږي ولې به نه جوړېږي ته هر وخت لګې غیبت کې ګوره تا ته پته ده چې غیبت څومره ګناه ده. نه نو په دې کې د غیبت څه خبره ده ما خو صرف ستا نه تپوس وکړو چې زما په خبره دې سوچ وکړو او که نه نو ته خو د الله نو په ته خو داسې بده ولګېده ته به وایې چې اور مې دله په سر واچو او دا په ګلپري پسې چې د کوم سپورې سپکې وې نو دا تا ته غیبت نه ښکاري ولې دا پسې تا سندرې وې سندرې څه وی یا توریا نو چې اوس هغه زما بدې شي نو اسې ووایم چې خوښه مې ده
زه د خلکو په شانتې نیمه چې رنګونه بدلوم او را بدلوم. ساده ښځه یم، څه چې مې په زړه هغه مې په خولي. بدې مې شي بدې مې شي بدې مې شي. یا ښځې تا ځان له هسې په شک زړه وخوړ. اخو ښځه خاوندي په کوټه کې دي، خپلې خبرې به کوي او ته وې کنې چې دا زما پسې لګیا دي. توریا ویم ما دا ویښته په نور نه دي سپین کړي. دا ټیک زما زوی د ګلاب دین ته زما په سر لګیا ده. ما ته د دې شیطانې پته ده، د دې هغه مور شیطان ده، د دې هغه خاندان شیطان دی. نو دا به ولیني. گلاب دینا یه گلاب دینا ویم گلاب دین در نظر، گلاب دین در نه قربان. حکم ویم ډیره چیرې مه لګوه ښه، بس ما خپل زړه کې فیصله وکړه. د څه فیصله قربان؟ ولې سواد ته لزو سو؟ گلاب دینا زما نور دې کور کې گزاره نه کیږي. ستا د مور د پیغورونو او خبرو نه خو زه پوزې له راغلی یم. وی کمې پوزې له؟ پوزه خو د په مخ باندې چې کم دی نو یوازې ښکاري او سپېږمې دی هم په خپل ځای دي. دا ته څه وې؟ ویم که ته راسره ځې او که نه ځې، خو زه د نه پلار کره ځمه ښه. تا خو زه په ځان ما د غوږونه راړولي دي. مه کوه چې دې مور ته دې پته ولګي چې رسې رسو پخېږي. نه ګورې دا ظلمونه کې ګورې ګنې زه خو به ګورې غرق پرک شم، زه خو به تباه شم. ای رښتیا ما ته هم ووایه که نه چې د څه رسو پخېږي، ما ته خو پته نشته. گلاب دینا ویم ستا دا مور نه ده، دا ډېره زیاته مکاره ده. صرف پیسه پیژني، پیسه. هغه بله ورځ چې مې وله 50,000 روپۍ ورکړې نو څنګه سمه شوه، او نن هغه بیا سار وختي ماماجي ته زما په سر باندې لګیا وه، پسه پسه یې کوله. تاسو ټولو سره زما قدر نشته، صرف پیسه پیژنئ، پیسه. ویم ته بالکل ټیک وې، نه رښتیا بالکل دروغ وې. که زما مور سره د قدر نشته که نه، نو زما پلار سره خو د قدر شته که نه. او تا ته خو پته ده چې په ما څومره ګرانې. بس نور زه دلته وخت نشم تېرولی. ما پلار کره د تلو کلکه فیصله کړې ده. ویم خپله فیصله ما ته که ګنې په ژړا کېږم درته. گلاب دینا که ته چاړې او که خاندې، خو بس نور زه ستا مور سره یو ځای نه اوسېږم. تو وګوره هغه بیا بهر ماماجي ته زما په سر باندې چغلیانې کوي. ویم ته بالکل ټیک وې، خو زما پلار چرې هم د هغې په خبره یقین نه لري، ځکه چې هغه زما مور د پوندو نه پیژني، د پوندو نه. وایي چې ګړېږي نو اخر به وورېږي چې هر وخت ورته دغسې لګیا وي او زما په سر ورته چغلیانې کوي، نو د هغه به هم رانه زړه بد شي. څه ګړېږي؟ اسمان بابا یادې؟ نه مړې، اسمان بابا خو بالکل شین دی، د باران خواړو څه امکان نشته. گلاب دینا جی گلاب دین در نظر، گلاب دین در نه قربان. ته یې منې او که نه؟ ویم دا دې اوس کپړې په بیگ کې راټولوم او روانېږم. ویم نه ګورې ګلپري په ایمان دا ظلمونه کې ما دلته یوازې چاته پرېږدې. ستا هغې بلا مور ته بلا نه ده بلا، چېر وخت ما پسې نښتې وي. ویم ته بالکل رښتیا وې، نه رښتیا لږ غونتې رښتیا وې. ویم داسې کوو که نه چې زه او پلار مې تاسو دواړو له روغه کړو. ته ما پسې راځه بار. درته ویم پرېږده زما لاس، زاړو هغې بلا سره روغه نه کوم. راځه ته راځه، دی به خیر کې مړې غوسه تو که حوصله په ځای که رامخکې شه، راځه راپسې. ویم خوږې مورې او ګرانه پلاره السلام علیکم. وعلیکم السلام. وای زما خوږه بچیا، تا نظر، تا نه قربان، ستا نه لوګي. ام زما څونه ښځوې دي، خو د عقل پکې لږ کمې دي چې د خلکو مني. ښه هوښیار دی او په هر څه پوهېږي، حق نه حق پیژني، لکه ستا په بوسو کې اوبه نه بیي. ښه ویم ګلپري ته مور ته سلام وکړه، شوه رامخکې شه ورته رغاړه وځه. ماماجي سلام علیکم. وعلیکم السلام. ګلپري بچې بدرنګه مشي، عمر دی ډېر شستړې مشي. نو نورې سونه بدرنګې او عمر والا سونه ډېرې لکه د پیشو خو یې وبسغاګانې دي نمرې. دا تکه توره بدرنګه دا زما په دې قسمت لیکلې شوې وه. چېرته ته به ټوخې وله نه راځي چې په کټ کې پرېوځي که نه. دا کوډ ماري مور لور دا ټول خاندان یې کوډ مار دی. بیبي اوس بدرنګه شومه، اول خو به په ما پسې راتللې، راپسې به ړندېدلې، 3 جوړې پیزار دې شلولي، او اوس بدرنګه شومه. ما خو مور ته ویلي چې ما دې خلکو له مه ورکوه، زه ستاسو قابله خو نه ومه، خو بس د قسمت خبرې دي. نو وای ډوبه شومه، ته زمونږ لایقه قابله ښځه وې،
زما ګلاب دل نه جنکې ډېرې وي یو نه بله بله نه بله په خپلو کې په پردو کې خانانم وله لور ورکوله خو د قسمت او د نصیب خبرې دي ویم غلطه شم ستا د مور او ستا د پلار په خبرو دوکه شم. ښځې یا ښځې مشران وایي چې خپله خوله هم قلا ده هم بلا ده ته د هغې پورې هېڅ بې هېڅ نښتې ښه خدمت دې کوي قدر دې کوي خو ته په خپل قدر نه پوهېږې. ویم پلار مې بالکل ریشا وایي مورې تا په ریشا په چې دی نو ګلپري ته هر وخت په زړه باندې ځای نه دا وګوره هغه ما تاله چې دی نو روغې له راوسته او ته ورپورې بیا چې کوم دی نو لکه د مچۍ ونښتې. هی زویا ته خو د ګلپري د لاسه مجبورې هغه سره مچۍ تا ته په غوږ کې نښتي او بنګه بنګه کوي خو یا توریا زه خو تا ته اریان یم چې دا ته زما نه کومې داسې اوبه وړې چې ته زما نه وړې او په سترګو دې پټې تړلې دي د انګور وړې کوم سړی به داسې چې د ښځې به نه مني او د انګور به مني. ماما جی بس د زه نور دلته زبر نشم کولی ودرېدلې د بیبي دا ستغې سپورې خبرې او ګلاب دینه تا اورېدل په خپلو غوږ باندې د بیبي دا خبرې زه پلار کره ځم زه نوره د بیبي سره ګزاره نشم کولی او بیا د سپیرو کور ته هم نه راځمه. نه بچې نه پام کوه دا غلطي ونه کې دا ستا خپل کور دی او د وینګور د سخر کور بیا د پلار کوري د پلار کره به ته صرف په میلمستیا په عذر مبارک اختر دینه زی راځې ګورې دا خپل کور په زاروان نه کې خبردار لور او باقي بدرو خو زوروره ښځه ده خو چې غوسه شي چې څه ووایي بیا په خپله چپ شي ښه د هغې خبرې زړه ته ما اچوه بچې مې شه ښه. ویم پلار مې بالکل ټیک وایي. وای خدایا څنګه راته پلار اوزمې یو شوې ویم چې دې مرمقې جادوګرې در باندې کم تعویز کړی دی او کم دمې در باندې چوف کړی دی. یا الله ضرور کور خو مې هم نشته چې مرمره به کړی لاړه شم چې هغې سپېرو نه خلاصه شم. نو بیا دې دا خوله په واک کې کا چې خبره کې نو سوچ پې کوه خو چې خبره راوباسي نو څه ناشولته به وایې. ویم مورې دا پلار مې بالکل ټیک وایي. ویم چپ شه دا خوله دې بنده که ټیک شه پلار دې ما ته معلوم دی او که تا ته معلوم دی ټول عمر یې به سره په دروغو کې تېر کو او په دروغو باندې ته پټې د ټیک شه مهر لګې په کلاره کښېنه. نو یا مورې ته د کمې رښتیا وې خو ټوله ورځ ډکه او تشتي خېجه ویې خو چې خیري دي او خیري دي چې چا پسې راواخلي نو تر د ګوره یې رسې. ویم مرمخې ته خو رانه چپ شه ستا خبرې خو را باندې داسې لګي لکه د ټوپک ګزار چې د کله نه زما دې کور ته راغلی که نه زما د کور دا برکت تېر وکړی دی او په سترګو مې بدله کړي لرې شه د مخې نه مې کړي دا ستر د لخورو څه ته ګزار وکړه چې چل درته وښیم زما غټه پلارګنې شته د خدای خاطر وکې دې خولې له مو لږ وار ورکې هر وخت مو یو بل ته چړې تېرې کړي. نو ماما جی هر وخت خو د جنګ نارې دا وخي ما دې سره اخر څه بد کړي دي چې زه راته دونه بدي شمه. هیڅ بد دې نه دي کړي دا قمقله ده په خبره سوچ نه کوي که دا نه پوهېږي نو ګوره بچې ته خو پوهېږې که نه خیر دی ورسره ګزاره کوه ښه. ویم ګلپري پلار مې بالکل ټیک وایي. خیر دی ته لږه غوسه چې دی نو کابو کې ساته که نه ته ما ته ګورې نه ستا په خبرو ما له اډو غوسه نه راځي. یا زویا ما خو ویلی و کنه چې ته د خلکو په خبرو کې راځې شریف زادګۍ تاله خو چل درځي کوډمارې جادوګرې چې زر زر د کرکړو په شانتي اوښ کې راوبهې او زما ساده بچې دوکه کې یا الله هېڅوک مې نشته زه چېرته لاړه شم د دې سپېرو نه او یې سپېرې تاله خو چل درځي د جنګ جوړولو څنګه د خاوند او زوی ته ملامته کړم چې لکه ټوله ګناه زما بدرو ستا خپل عمل خراب دی دې کې هیڅ چاته ګناه نشته که ستا د خپلې خولې برغولې وې که نه نو هیڅ به نه هر څه به ټیک ټاک وو تا زه د پوندو نه پېژنم. اسې ما وې پلاره ته دې مور مې په دې پوندو کې څه چل دی ته څنګه د پوندو نه پېژنې. سوټو او غوجلو والا پوندې چولې دي ته ګورې نه د لرې نه یې پته لګي چې غټ غټ چودې دي پکې. وی مرمخې ته خو رانه چپ شه ما ته ججوره مه راوباسه هسې مې په دې تن اور مه بلوه تره د دې خپلو کږو سترګو نه شرمېږې چې ته ما ته خبرې کې. که زه کږه یم او که نیغه یم یعنې اسمنو ستاسو سو دا په کوم کور کې چې ناست یې دام زما د پلار دی. یا ښځې یا به درو ویم په دې خوله دې برغولې کېده څه له مو د دې شته عزت نه پاکې
مشران وایي چې په کم تالی کې وخوري که نه پای کې خپه مګ ده دا موږ چې نن څه یو ګورې دا د ګلپري مهرباني ده ښه زمونږ خو خپله برخه اسمانه نو په دې خوله دې لږ لاس کېده لاس پې کېده لږ مړې ویم پلار مې بالکل ټیک وی مورې خیر دې زما دپاره لږه ګزاره کوه که نه وای زمیم دا ساده ګل دی دا په سادو کې تیلیدار دی څنګه راته پلار اوس مې په یو مخ شوي دی د دې مرمکۍ نه ده دا مرمکۍ د دې په خبرو کې راغلی د خدای خبر یم مرمکۍ چې تا په دې دواړو څه جادو کړی دی څه دې وله داسې ورکړي دي چې دې ستا په طرف کې یو زما نه اوري یا خدایه زه چېرته لاړه شم کوم خوا وتښتمه په ما خو د یو ښځې دا کور اور کو وی اور لراله نو وی د کور بیربل شوه دا خو ما سره هغه عمل وکړو هیڅ چېرته مزه هیڅ چېرته د تلو حاجت نشته خو لږ دې په دې خپله کوکې لاس کېده لاس ما تا ته څو ځله ویلي دي چې دا خوله دې لږ چپ کا خبره اله د خولې نه راوباسه چې سوچ پې وکړې نه به په خپله په عذاب کې او نه به نور خلک په عذاب یې زورورې نه تورګلو خانه ته په ایمان ووایه چې دا ټوله ګناه زما ده ولې زه تا د لیونۍ ښکارمه څه په ایمان چېرته ویلی شم که سبا خبره مې وکړه نو اوس په دې بیا وربوس پړسولي او که لیونی نه یې نو پیریانی خو یې که نه زما خیال دا دی ټول قصور خو ستا نه دی خو ستا دغه دوو پیریانو پکې قصور دی ښه پیریان وته مه وایه پیریان ماماګان وته وایه پیریان ماماګانو غني د شپې به یې در باندې کټ سم دم الټه کړي پیریان میریان پې نشته دا صرف چیلونه دي چیلونه په موږ باندې سې ځان درنوي چپ شه ګلپري ورې مور مې په خپله هم د ګل شکرې بې نه څه کمه نه ده د شپې به دې راله په خوب کې ویروي ګلابدینه په لومبي ځل دې ایله زما د زړه خبره وکړه ستا مور خو په رښتیا ګل شکرابی ده او یو ورسره دا مو ووایه که نه چې ړانده ګوډم ورسره دي او یو پکې دا ده دا ککه وکه په غرخته او کنه ړنده خو په خپله یې چې زما د پلارګنۍ د احسانونو او مالونه دې په نظر نه راځي ګنې هغوی زما دپاره څه څه دې کور ته نه راوي خو تاسو ته نه ښکاري وای نو ولې به هم خیال نه ساتي دا چغره لور چې مې وله په کور کې ځای کړې ده آخر ملک د پښتو دی د پښتو نو چې ملک د پښتو دی نو بیا ته هم د پښتو کارونه کوه داسې بې پښتو لکه دروان راډو مه غږېږه زورورې وای توریا ته خو خدای هسې په ما پسې کړې ما داسې کوم کار بې پښتو کړی دی چې ستاسو د پیغورو نه شومه هسې مورې ما وی چې دا کومه داسې پښتو ده چې تا د ګل په شانې ګور چې دی نو هغه هېڅ بې ستنګه کړې ده ویم په سرور کې ته ولاړې ما په سرور کې سحر شر ماښام شر خو د دې دا خبرې به ختمې نشي دا تالو دی خو د توربېلې ډیم دی چې ډوچېږي نه نیک بختو تاسو لږ چپ شئ خولو له لږ وار ورکې دا ایرې بارې پرېږدې سمې روانې جرن دی نه نو دې تاړو مور او پلار دا عقل نه دی ښولی چې خلک مشرانو سره څنګه خبرې کوي و نیک بختې ته ورته عقل وښیه که نه ته ورسره په خوږه خوله چلېږه که نه ته ورسره لکه د لورو ګزاره کوه خو چې هغه یو ډزو کې نو ته پې پوره چاجر ووښې او که نه مورې ډزې تاسو په یو بل کوئ او سرونه مونږ ټیټ ټیټوړو دا خو شکر دی چې ټولې ډزې مو خطا خطا ځي ګنې زه او پلار خو به مو غلبېل شوي وو ګلابدینه زه چې ځو چېرته ځو ولې ته ما دلته څه له راوستې تا او د مور بیبي روغه کوو که نه زه دې سره روغه نه کوم ښه ولې به روغه نه کې دا ستا مشره ده ستا خواښې ده او د خواښې مثال د مور وي او که ته ورسره روغه نه کې نو ګورې بیا به درنه زه خفه یم ښه اوس دې خوښه خپله ده که روغه ورسره کې او که نه کې ویم پلار مې بالکل ټیک وی خو توریا څه خو ویم ته به بالکل غږ نه کې صرف اورې به ښه نور ایرې بارې بالکل نه منم ماما چې زړه خو مې نه غواړي خو چې ته وې ناروغه به ورسره وکړم ځکه چې ستا را مخه مجبوره یم بیا خو شابه راشه خواښې ته رانږدې شه پرېږده دا ایرې بارې دا د مور ده مورې زه تا نه معافي غواړم او بیا درنه معافي غواړم وای مور د نزار مور د نه قربان لوري تی خوښه چې د قول کم ته خو زما لوري بچیا سما اوس تا رغېدن نه کې زما نه پس ته مشرې د
دا کور ستا دی زما لورې زما بچې زما ګورنې بچیا په دې کې ډېرې غلطۍ زما هم دي چې زه نه پوهېدم زما هم د سپین سر دغه یو ډکې د لورې دا کور خو په تاسو دواړو باندې ودان دي او په کور کې خو دوه لوښي ټنګېږي هېڅ خبره نه ده دا خبرې زړه ته ما اچوه ښه لوره ته خو زما شهزادګۍ لورې لورې وې مور او پلار زنده‌باد او ګلپری ګلپری پکې 2 ځله زنده‌باد بدرو 3 ځله زنده‌باد او ایره باره مرده‌باد نرشه خواره پړومبي ځل دې په ژوند کې زما صفت وکړو